اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. شپږم سپاره سورة مائده آیت نمبر 32. شپږم سپاره سورة مائده آیت نمبر 22. من اجل ذالک روان دی الله جل جلاله دا مسئله بیان کړه چې تاسو د جهاد نه کینئ ما رستو کیږئ ما او جهاد کوي د الله تعالی په لار کې او داغي کې بیا د حابیل او د قابیل واقعم بیان کړه چې تاسو ګورئ چې کله حابیل د خپل دفاع ونکړه او جهاد یې ونکړو نو هغه چې کوم دی نو څه شو شهید شو. د خپل دفاع کول ولا پکارو د الله تعالی یو نمونه پیش کړه. اوس الله جل جلاله فرمایي من اجل ذالک د وجه د مذکور واقعنا من اجل ذالک د وجه د مذکور واقعنا دا کوم واقع چې وړاندې بیان شو په ذالک کی اشاره ستره نو علماء فرمایي په دې کې اشاره چې کوم دین او دغه مذکور واقع ته ده دا مخ کې چې کوم واقع بیان شو من اجل ذالک معنا سره کما قعد حابیل عن دفاعه لکه څنګه چې کینا سید حابیل د خپل دفاع کولو نه خپل دفاع نکړه. من اجل ذالک معنا دغه د وجه د دغه تیر واقعنا لکه څنګه چې حابیل کینا سید خپل دفاع نکړه. من اجل ذالک د وجه د دغه تیر واقعینا كتبنا من لازم کړی دی علی بنی اسرائیل په بنی اسرائیل باندې كتبنا من فرض کړی دی علی بنی اسرائیل په بنی اسرائیل باندې سمې په فرض کړی دی دا خبره انه شانداد من قتل كتبنا علی بنی اسرائیل من لازم کړی دی فرض کړی دی په بنی اسرائیل باندې سو نو چا د دې لپاره مفعول لو باسل د جهاد
كتبنا على بني اسرائيل الجهاد من لازم کړی دی په بني اسرائیل باندې جهاد لره او چاوه د مفعول له واسله دي سو القصاص قصاص لازم کړو موږ په بني اسرائیل باندې سو قصاص نو د ذالک په اشاره کې دواړو دغه د اشاره کې دی شي خبره باندې پوه شئ دغه مذکور واقع د وجنه په بني اسرائیل باندې موږ لازم کړو جهاد یا لازم کړو موږ په غی باندې قصاص خبره پوه شئ من اجل ذالک د وجه د مذکور واقعنا چې دا کوم واقع مخکې بیان شو كتبنا من لازم کړی دی علی بنی اسرائیل په بنی اسرائیل باندې سمې په لازم کړو انه شاندار من قتل انصوک چې قتل کی نفسا یو نفس لرا ظلما بغیر نفس بغیر قتل نفس بغیر د قتل کولو دیو نفسنا بغیر نفس معنا سره بغیر قتل نفس بغیر د قتل کولو دیو نفسنا او فساد او بغیر فساد یا بغیر د فسادنا خبره باندې پوه شئ موږ لازم کړی دی په بني اسرائیل باندې سمې په لازم کړو چې من قتل نفسا چا چې قتل کی یو نفس ظلمن بغیر نفس بغیر قتل نفس بغیر د قتل د نفسنا او فساد یا بغیر د فسادنا نو فکأنما گویا فی الارض پس مگی فکأنما گویا کی دی چې دی قتل الناس د قتل کو خلق لرا جميعا ټول لرا چا چې په مقدس مکه باندې یو ناروا قتل وکړو خبره باندې پوه شئ چا چې په مقدس مکه باندې یو ناروا قتل وکړو یو ناروا قتل نو دی داسې دی لکه د چې دا ټول خلق قتل کړل خبره باندې پوه شئ اولی حدیث مبارک کی راضی من سنة سیئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها چا چې په مقدس مکه باندې یو ګناه وکړو یا د ګناه لارې رایج کړه او څومره خلک د هغې ګناه په لاره باندې روان دی انو د باندې د خپل ګناه دغه اثر هم دی او د ټولو ګناهونو هغه بد عمل اثر دا به د عملنامه کې لیکلی شي وای در قیامت پورې چې څومره ناروا قتلونه کیږي نو په دې ټولو کې به ګناه چې کم دی نو دا به دغه پسې رواني قابل پسې در قیامت در حدیث کې هم دا راغلی دي در قیامت در سحر پورې چې څومره غلط قتلونه په مقدس مکه باندې کیږي د ګناه والے قتلونه په مقدس مکه باندې کیږي نو دا هغه دغه چې کم دی دا به د پسې رواني ښه دا یاد لرئ فکأنما قتل الناس جميعا گویا کہ د قتل کدی خلق لټول زکه دا یو قتل کله کله سبب د ډیرو قتلونو ګرځي دا یو قتل سبب د ډیرو قتلونو ګرځي کله کله دا یو قتل بندو کی دا ذریعہ ګرځي د نورو قتلونو د پاره الله تعالی تشبیه ورکړه وی د دې مثال داسې دی لکه چې دا ټول عالم قتل کو ټول خلک قتل کړو ومن احیاها او هغه چا چې بچ کو یو تن لرا ومن احیاها هغه چا چې بچ کو یو تن لرا یو نفس لرا فکأنما گویا کې دی چې احیا الناس بچ کړو خلکو جميعا ټول لرا ټول خلک بچ کړو چې چا یو کس یو انسان د قتل نه بچ کندې داسې دی لکه چې ټول خلک بچ کړو او دلته کې دا تخصیص د بنی اسرائیل په دی وجه باندې وشو چې اول آسمانی کتاب تورات چې دین دی تنازل شو
او باغی کې دا حکم کتابي شکل کې موجودو د دین روان دي په کتابي شکل کې دا حکم بل چاته دا سينو راغلي نو ځکه الله تعالی د تخصیص د بنی اسرائیل کو نو محترم کوشش ته دې پکار دی چې یو انسان ژوند د بندا خیر ورکی ستاد لاسه چا د خیر ورسیږي تا یو صلح وکړه دا غي د وجنه د قتل لار بن شو تا یو خبره داسې وکړه چې دا غي د وجنه فساد د پښو دا پکار دی دا سینې دی پکار چې وسړې ولګي او د بل مسلمان په قتل کولو کې د چاته اشاره وکي په سازش کې وسر شریک شي لار وته وخی دا بالکل نه دی پکار وی چې کله یو سړی ته دا پته و چې دا یو کس د بل مسلمان قتل پس لګیدل دی او بیا هم دغه سره همدردی کوي لار وته خی ملګرتیا وسره کوي لار وته سیده کوي اشاره وته کوي چې دا سلړو دی و پوره په دې قتل کې شریک وي د دې د وجنه ډیر زیات د خبرې خاطر کوي چې ګوره زمونږ اساسو نه بل چاته نقصان نه رسیږي چاته نقصان نه رسیږي او نن خو خلک دومره بے باکه دي ډو پروايي نه چې دا ځکه خبره کوم نو دا به سبب د سګرزي د دې وروسته به دا ذریعہ د سګرزي تاسو ګورئ زموږ په معاشره کې بل قتلونه د پیغور د وجو شي ګونه شي دغه پیغور ورکون کې په دې کې ګوره بیا بدنام او دارنګ بدکار دی دنه بل الله تاسو کوي نو د دې د وجنا ډیر احتیاط وکړ دی چې بنده به احتیاط باندې وختي رہی اسینا چې زمونږه استاسو داخلو زمونږه استاسو د جبا سبب د چا د نقصان او د قتل ګرځي و یوزلی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ناسو صحابه کرام سره ناسو نو یو صحابي ورګي امیر المؤمنین داسې په دې ګیره مبارکه باندې خسن کې وونته کېو نو داسې ډیر په طریقې لري کو او بیا په فرمایل چې ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام نو اوریدلې دي ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه اوریدلې دي چې کله دی مسلمان په مخ باندې صداغو خسن کېو برغونته کېو او هغه بل مسلمان دغه نه لرګ په دینیت باندې چیرې دی په دغه نشي دی په بدلګین د دې وجې دی لرګو او هغه داغ ماغه وا خسن کې دی ولري شو نو ما د نبی علیہ السلام نو اوریدل چې د قیامت پر ورځ باندې بدن الله د ګناهونو هغه ګندګي لري کی وی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې دا خبره ووریدا نه په جړه باندې شو وی جړل چاو د امیر المؤمنین اولی جاړی وی جاړم پدې چې الله تعالی دی مسلمان په ظاهری بشره باندې یو داغ لرکول باندې دومره خوشاليږي نو چې کله یو مسلمان ولګي دو په بل مسلمان باندې تهمت ولګاو داغ په ولګاو او بل مسلمان د سپکو کته دل باغ باندې یو ګناه وي چې الله به خپګيږي په دې باندې سمره د لوی خلکو لوی سوچي لوی نظری بما سره فکر د دې خبره دی چې الله تعالی په دې خبرو خوشحاليږي دومره نو چې خپګيږي به سمره خبره باندې ورسېدی نو ځکه یو پرمایل چې چا یو انسان بچ کو دلته دا ټول عالم چې بچ کو الله دې مونږه تاسو ذریعہ وګرځي د امت د بچ کولو لپاره د دنیا د تکلیفاتو او د آخرتو څنګه چې دنیا کې یو انسان ته بچ کی د قتل نه د شر نه الله به دوره خوشحاليږي نو چې یو انسان بل مسلمان د آخرت د تکلیف نه بچ کیدل به الله سور کوي ذکر دنیا دا تکلیف خو فانی دی د آخرت غ دایمي دی باقی دی ها ستاد لاس یو سړی چې کوم نه مزګزار شو ستاد وجه یو سړی چې کوم نه حج نو کړي ستاد وجه حج کو زکات نو ورکړي ستاد وجه زکات ورکو او د آخرت دا دایمي غضب نه بچ شو طالب به الله صدر کوي چې دنیا کې یو سړی د بل مسلمان د دفاع لپاره د بل مسلمان د خوشحالو لپاره یو سبب وګرځي الله به دوره خوشحاليږي نو چې یو انسان د آخرت د کامیابی ذریعہ چوغرځي الله بدله سور کوي د دې وجې چې مونږه تاسو د یو بل د دنیا او د آخرت د دواړو د خیر ذریعہ وګرځوخه د یو بل د دنیا او د آخرت د کامیابی ذریعہ وګرځو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به مناظره کوله د په وخت کې دا الہاد ډیرو دارنګ دا فتنې ډیرې وي خو چې کله په دې خبره باندې پویدو چې دا سړی اوس پتیش کې راغی
او دی اوس کفر طرف ته روان دی وی بس بیا به مناظره بس کړه چې ایمان یې ځای نشي د دې د وجې نه څنګه د خپل ایمان داسې د بل چا د ایمان به ډېر خیال ساتو دارنګې د آخرت باندې به ډېر نظر ساتو خیر دی دنیا کې د لږ تاوان شو چې آخرت خراب نشي او نیک او ښه ملګری د انسان هغه دی چې دا انسان له آخرت بچ کړي د آخرت پیداول ورکړي د دنیا نه دنیا کې به هم د یو بل د خیر ذریعه ګرځو خو لیکن ډېر سوچ به زمونږ ستاسو دی چې د یو بل د آخرت او د آخرت د کامیابی ذریعه وګرځو خبره باندې پوه شوئ ولقد بداکیک سراجاتم راغلی دیتا رسولنا پیغمبران زمنگا بالبینات بخکارو دلائل سرا بخکارو حکمون سرا ثم او بیا ان کثیرا یقینا ډیر منهم ددینا بعد ذلك پس دینا لمسرفون خامخازیاته کوونکیو الله وی دی ډیر پیغمبران ناغلیو او ډیرو پیغمبرانو ته بیان نوړو دیو د ټول خبره ته بیان کړو مسئله و ته بیان کړی و بعد ذلك فی الارض لمسرفون پیغمبران نالل خو چې چا د پیغمبر خبره د غوږ کې خود ناکامیاب شو او چې چا دومره زد او حسد او عناد کې لاړل نغې د پیغمبر خلاف وکړو اسراف وکړو زیاتې وکړو خبره د غوږ کې نه خود انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله اوس دې آیتونو کې الله جل جلاله فرمایي چې پیغمبران براله مسله به بیان کړه خو د مسلې د بیان نه غي بعد بیا مطمئن شي نه دي کې ناسلی نه دي کچاري دغه مسله چانه ده منلې نه غي سره جهاد هم کړی دی او که څوک دغه مسلې سره په بغاوت کې راوچت شوی دی نو غي سره چې کوم دین سګړي دي هغه له حد ور کړی دی نو زیات کې الله فرمایي چې د آیت د مسالې د بیان نه بعد تاسو مطمئن کیږئ ما خاموش کیږئ ما که د جهاد نوبت راځي نه جهاد کوئ که حدود جاری کول لازم حدود جاری کوئ خو تاسو ګورئ مطمئن کیږئ ما رستو کیږئ ما بعضی مفسرین فرمایي وی دا آیت نازل شوی دی په باره د عرنیینو کې دا عرنیین څوک حدیث د بخاری کې راځي مشهور حدیث دی کتابونو د حدیثو ذکر کړی دی دا سه چلو شي چې د قبیله عرینیه عرینه یو قبیله وا د هغې څه کسانو راغلل او نبی علیه السلام سره ایمان قبول کو چې ایمان یې قبول کو نو د ایمان د قبولولو نه بعد په مدینه منوره کې هغه د مدینه منورې هوا چې ونه دوی سره موافق نشوه د دې نفس کې خباثت او ګندګي و نه د مدینه منورې غپاکه هوا د دې سره موافق نشوه نو د دې د اخر د داسې او پر سي دي رنگونه زیړ شو نو نبی علیہ السلام دی ویجی موږ سره خدا چلو شو نو نبی علیہ السلام او دوی تاسو مدینه نه بهر لړ شي په دغه میدان کې دغه بیابان کې زما یو راعي لګیاره ګډه سره او خان سره د بیت المال خان دی وسره سره نو ورته وای نه به تاسو له پای دغه خانو در کې نه اوس کوي او دغه غواړه بولس کوي اشربوا من ابوالها والبانها دی حدیث کې بیا محدثین توجیهات کوي تاسو دغه غواړه بول او دغه پایوس کوي تاسو د اخیره بخیشي ای جلال لک چلو شو نه خوشو نه چې خوشو نه دی مرتد شو د اسلام نه او هغه کم راعي چې کوم ګډي سرول نه غي شهید کو قتل کو او دې او خان او ګډي روان کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اطلاع ملاو شو نبی علیہ السلام ور په صحابه ولګول چې ویلګول نه دی را کابو کړل وینیول ساروی دیم واپس کړو دیم راوستیدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک وکمو کو وی اوس په نګر مګي نو دیلې په دې سترګو کې ګرم اوس په نګرم سلایي والو نظر لاړو او بیا دې لاسونه په کټ کړو او د مدینه منورې په دغه ګرم شګو بیابان کې غرزولیو
چغې واري موږ له وبراړی په دې حالت کې دی مرداران شو. دا قطاع الطریقو یعنی ډاکوانو. نو بعضې علما فرمایي دا آیت د دې باره کې نازل شوی دی او بعضې وایي نه دا په باره د کافرانو کې نازل شوی دی. امام بخاری چې کوم ترجمه الباب لګولې دی یا امام بخاری چې دی حدیث لاندې څنګه لیکل کړي دي د آیت لاندې د هغې نه هم دا معلومیږي چې دا د عامو کافرانو باره کې نازل شوی دی. خو به هر حال آیت ټولو ته شامل دی چې څوک د په مخ د ځمکه باندې څه کوي محاربه کوي د مسلمان خلاف چې کوم دی سازشونه کوي مسلمان سره قسمه قسم طریقو باندې نقصان رسوي دغه ټولو باره کې د آیت نازل شوی دی. په معنا پوه شوئ د آیت غرض او مقصد سره. نو الله تعالی فرمایي انما جزاء الذین بشکا سزا دا کسانو یحاربون الله چې دی جنگ کوي دوستانو د الله تعالی سره. یحاربون الله ای یحاربون رسول الله یا یحاربون اولیاء الله چې دی جنگ کوي د دوستانو د الله سره د الله د پیغمبر مخالفت کوي. او سو کوي نه دغه لفظ الله په خپل ځای باندې صحیح دی خو بیا محاربه په معنا د مخالفت دی. یحاربون الله چې دی مخالفت کوي د الله تعالی او رسوله د رسول د الله. او که یحاربون په معنا د حرب او د جنگ سره شي نو بیا به مضاف مقدر کو. یحاربون اولیاء الله چې دی جنگ کوي دوستانو د الله تعالی سره ورسوله او رسول د الله تعالی سره. بل ويسعون او دی کوشش کوي فی الارض په دې ځمکه کې فسادن د فساد ان یقتلوا دا چې دی قتل کړی شي یو او یصلبوا په سلای باندې کړی شي دوا او تقطع یا دی کټ کړی شي ایدیهم لاسونه د دی و ارجلهم مخفي د دی من خلاف عدل بدل من خلاف عدل بدل چې سم خپې نو ګس لاس او چې سم لاسی نو ګس خپه. سلورم او ينفو یاد دی وشړل شي من الارض د دې ځمکې. سلور قسمه سزاګانې الله د دې لپاره بیان کړي. ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض یاد دی وشړل شي د ځمکې. سلور سزاګانې الله تعالی د دې لپاره بیان کړي. سلور سزاګانی مراد د دینه باغیان دي چې د اسلامی حکومت نه بغاوت گئی او دارنګ مراد د دینه قطاع الطریق دي چې بلارو کې ناس او مسلمانان لوټي. نو ربط پیدا سي لګو چې په ماقبل کې الله تعالی بیان د فساد کو او دلته کې قانون د فساد بیانې. ماقبل کې بیان د فساد کو او دلته کې وای چې کوم خلک مفسدان دي دوی له بسنګ قانون وي نو دا غي د پر الله سلور سزاګانې بیان کړي. او ماوی چې دینه مراد څوک دي باغیان چې د اسلامی حکومت نه بغاوت گئی او یا د دینه مراد قطاع او طریق دي یعنی هغه خلک چې لاري لوټي. نو امام مالک رحمت الله علیه فرمای وی دلته کې دا او د پاره د اختیار دی او برای تخیر اختیار دی ستامانی موقوف ده چې کومه سزا ول ورکول غواړي نه ول ورکول شي. او سلور سزاګانی الله بیان کړی کنه یا د قتل کړی شي یا د پسولای کړی شي یا د لاس خپکټ کوي یا د جلاوطن کوي. سلور سزاګانی الله بیان کړی. نو امام مالک رحمت الله علیه فرمایي او دلته کې راغله دی نو دا او برای تخیر دی یا په معنا سره یا داسې وکي یا داسې وکي نو دا موقوف د په سیاست د قاضي باندې. قاضي دی وګوري ک قتل کې خیر نو قتل لګي ک سولای کولو کې خیر په سولای دی کی او کنا په جلاوطنای کې خیر جلاوطن دی کی او کلا زخ په کټ کولو کې خیر اندادي وکي. امام مالک صاحب دا وایي او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه
او امام شافعي رحمت الله علیه دا د الله احسان دی چې امام شافعي سے موږ سره متحد شو. اکثر چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اختلافي په مسله کې نو د شافعي صاحب سره ای خودل د امام شافعي سے موږ سره متفق دی ښا تاسو انتراله امام شافعي صاحب رحمت الله علیه موږ سره متفق شوی دی. امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي او امام صاحب زمون امام ابو حنیفه وینا دا او د پاره د نوع دی او د پاره د سری د نوع تنویع نوع بیانې چې سالور قسمه سزاګانې قرآن بیان کړي نو سالور قسمه جرمونه به تر او باسو ډېر ښکلې معنی کړې ده او د پاره د نوع دی نو سالور قسمه سزاګانې قرآن بیان کړي یې قتل کوي دویمه نوع دا ده چې تاسو یې په سولای کوي درېمه نوع دا ده چې لاس خپلې کټ کوي او سلورمه نوع دا ده چې تاسو یې څه کوي جلا وطن کوي. نو سلور قسمه سزا قرآن بیان کړه نو موږ بوله ګوندې ته به موږ سلور قسمه نقصانات او چرایم راو باسو. نو راځئ یو جرم د دوام او یو یاد سره لګو لږ ویښ شئ ښه دا ځای ته تاسو ګورئ یو سړی په لاره باندې روان دی او یو شاړه کې یو کنده کې ډاکوان ناسي ټوپک وسره دی مثال دی سړی باندې ټوپک راواړو صرف مال یې ترې واغستو دا یو صورت شو. دویم صورت دا دی چې دنې مال اغستو دی ودښتېدو دی قتل یې کو مال دې نه یاستو صرف قتل یې کو. دریم صورت دا دی چې اول یې مال واغستو بیا قتل کو او سلورم صورت دا دی چې دی باندې بورډ و د ټوپکو ډزې پې وکړو دی صرف ویرو دی ته وتښتېدو څو صورت شو سلور تش قتل یې کو یو صورت تش مال دې واغستو دویم صورت قتل او مال دې واغستو قتل یې مو کو دریم صورت او صرف ویرو سلورم صورت څو صورتونه شو سلور ویښ شئ دا ځای ګورئ ښه طالبان ته دا زه په بورډ باندې بیا ولیکم خو ستا دا د پیریانو درس دی زه په بورډ کوم ځای کې څنګه لیکم نو ویښ شئ ورته لومبۍ صورت څه شو قتل یې کو دویم صورت څه دی مال یې ترې واغستو دریم صورت څه دی اومې قتل کو اومې ترې مال واغستو دواړه کار یې وکړل څلورم صورت څه دی صرف ویرو. نو راځئ اوس به یو سر خپل لګو لومبۍ صورت ته ګورئ ان یقتلوا دا چې قتلول بشي دغه ډاکوانو ان قتلوا فقط دا ورته کېدی که دی صرف دا سړی قتل کړو صرف سړی قتل کړو ډزې پې وکړو ویویشتو دی بیا دیارې وتښتېده مال یې ترې نه واغستی نو دا ډاکو قتل کوي الله وایي او یصلبو یا به په سولای باندې کړی شي ان جمعوا بین القتل والمال واخذ المال که چېرې دی جمع کړی وه په مابین د اغستلو د مال او د قتل کې اومې دې پیسې واغستې ویره سواله به هل چاته وایي نو مړ یم کو دوه صورته شو که نه نو ګوره که صرف قتل یې کړی نو دا ډاکو به صرف قتلولی شي او که نه مال یې تیم اغستی قتل کړی نو بیا به قتلولی هم شي او په سولی کولی به هم شي نه کې بیا علما اختلاف کوي څوک یې ولې درې ورځې په سولی کا بیا یې مړ کا څوک یې ولې مړ کا بیا یې په سولی کا. ورپسې دریم صورت او تقطع یا به کټ کړی شي ایدیهم لاسونه د دی و ارجلهم او خپې د دی ان اخذوا المال فقط که صرف مال یې ترې اغستی و ډاکوان پې راپاسېدی او څپېړه نیمې وو مال یې ترې واغستې د نورې ورته څه نه دي ویلي نو د دغه ډاکوان نه به بیا یو لاس او یو خپه عدل بدل کټ کولی شي چې سم لاسي نو الټه به خپئ چې الټه لاسي نو سمه به خپئ من خلاف معنا ما وکړه عدل بدل او ينفو یا به جلا وطن کولی شي من الارض د ځمکې نه ان اخافو فقط که صرف دی یره ورکړې وه صرف یرولیو نو بیا به چې کوم دی نه څه کولی شي جلا وطن کولی به شي. سلور صورتونه په دې کې جوړ شو ښه سلور صورتونه که صرف قتلو نو قتلولی به شي که مال او قتل دواړو نو بیا به په سولی کولی شي
او که صرف مالی دی اغستیو انو دی بیا چې کوم دینو لاس خپه ودی کټ کولی شي که صرف دباو یره پیراوستی وا نو جلاوطن کولی بشي اوس په پوه شوي نو امام مالک رحمت الله علیه وی او د اختیار د پاره دی قاضي باندې دا خبره موقوف ده چې کومه سزا ول ورکې نو ور دي کی او امام شافعی او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اتحاد کړل دي په یو مذهب باندې دواړه یو ځای شوي دي هغه وینا سلور سزاګانې دي سلور قسمه جرمونه او درو باسا پوه شوي پی آیت بداسې لګوي ان شاء الله بیا به مطمئنی خدا جلاوطنی چې کوم دا او ينفو من الارض جلاوطنی دا زمون په احناف او مذهب کې نشته دي دا احناف او مذهب کې جلاوطنی نشته د دې وجه نه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي د عام ازمکه نه به اوچت کې او د جیل په ازمکه کې به واچي او دا منقول له حضرت عمر تنونم دا منقول له حضرت عمر نم د دانه کې چې پاکستان نه ته شړ ایران ته افغانستان ته چینا ته د ملک بار کدا نه تیر اوچت کا په جیل کې واچوا ځکه زمنګ احناف چې کوم دین هغه د جلاوت نه قائل نه دي ځکه عمر فاروق د دونو په دور کې چاز ګناو کو نغه د وطن نه وشړو چې وی شړو سو وخت بعد پته ولګي چال د مرتد شو نه بیا په دې پریشان وو وینده کې بس بیا څوک د وطن نه شړم نه نو جلاوطنی نه د پکار او شوابی منی خبره پوه شوي ذالک دا مذکور سزا لهم د دې د پاره خزن رسوایی ده فی الدنیا په دنیا کې ولهم د دې د پاره فی الاخرته باخرت کې عذاب عظیم عذاب دلوي الا الذين مگر کسان تابو چې دی توبه وباسي من قبل مخکی ان تقدروا چې تاسو قدرت عمومي علیهم په دی باندې ها یو ډاکو یو غل دی غلای کړي دا ګناه کړي دی خلا حکومت رانیول نه دی او د دې مخکې د توبه وباسل خپل ګناه سرګن کو او هغه کې ادا کو کوم غلای چې هغه سیوا هغه ته واپس کو نو بیا الله وی بیا ته سموای خو من قبل مانام دادا چې درسو پوری په حکومت وخت قادر شوی دی راټینګ کړي ني او راټینګ کو دینه بعد بیا توبه وباسیندا بیا توبه ني دا بیا توبه نه ده بیا بول سزا ورکول شي فعلموا بوشي ان الله بیشک الله تعالی چې غفور الرحیم بخون کې او رحم کوون کې ذات دی الله تعالی بخون کې او رحم کوون کې ذات دی الله وی بیا پوښی دا ساو د پر سبب ته دغه دی بس دا ډیر دی دا کافی دی ټیمو مشو او نن خو زما د دې توقع نه و بل باران شوی دی زمونږ لار کې خو بیا بل وبوي خدا او زما ملګری الله دې لا جرور کی نو ما به موټر راوستو کبه موټر سایکل باندې راتلون زمانه خو بیا پاتې و خو الله دې لا جرور کی نو د دې جذبې د وجه الله او رسولم زدا سبق پکې الله پاک وکړو ترجمه ته بیا وګورئ من اجل ذالک د وجه د دې مذکور واقعنا كتبنا من لازم کړو علی بنی اسرائیل په بنی اسرائیل باندې انه شاندار من قتل اسو چې قتل کی نفسا یو نفس لرا ظلما بغیر نفس بغیر د قتل د نفسنا او فساد یا بغیر د فساد نه فی الارض پسمکه کې فکانما گویا کې دی چې قتل الناس د قتل خلق لرا جميعا طول ومن احیاها چې بچ کو نفسا یو نفس لرا بتنفيذ قانون القصاص پناپس کولو د قانون د قصاص فکانما گویا کې دی چې احیا الناس بچ خلق لرا جميعا طول ولقد بداګ سره جاتم راغلیو دی دا رسولنا پیغمبران زمونږه بالبينات په دلایل او معجزات سره ثم او بیا ان کثیرا یقینا ډیر منهم د دینا بعد ذالک پس دینا فی الارض پسمګه کې لمسرفون خامخاسیات کوون کی دی انما جزاء الذين بشکا بدلو جزاء دا غسانو يحاربون الله چې دی جنگ کوي دوستانو د الله تعالی سره او رسول او د رسول د الله سره ويسعون دی کوشش کوي په لار دی پسمګه کې فساد اند فساد کولو ان يقتلوا دا چې دی قتل کړي شي او يصلبوا دی په سلای باندې کړي شي کدی قتل او مال غسل دواړه کړي او تو قطع یا بکټ کړي شي دی املا سنت دی ور جلو مخ پی دی که صرف دی اغسلی مال من خلاف عدل بدل او ينفو یاد دی جلاوطن کړي شي د عام زمکه نه بوتلی شي زمکه جیل تا
ان اخافوا فقط ذالک دا لهم د دې د بار خزن رسوایی د په دنیا په دنیا کې ولهم د دې د بار په آخرت په آخرت کې عذاب عظیم عذاب دلوي الا الذين مگر کسان تابو چې د توبه وباسي من قبل ان تقدروا وړاندې د دین چې تاسو قدرت مومي علیهم په دی باندې فعلموا پوشي ان الله بشک الله تعالی غفور الرحیم بخون کې او رحم کوون کې ذات دی صدق الله العظیم دعا وکي الله تعالی زمونږ او د ټول نه رضا شي الله زمونږ دا سبق قبول او منظور کړي الله ته زمونږ نه په دی باندې خوشاله شي الله د دې سبق په برکت سره الله زمونږ او د دې ټولو پریشانای حل کړي استقامت مو نصیب کړي الله مونږ ټول له مخلوق د شر نه وساتي الله مخلوق زمونږ د شر نه وساتي سوره بیماران دی الله غټول شفای کامله عاجله مستمر نصیب کړي الله د چا کورونه نشته فراخ کورونه ول ورګي د چا اولاد نشته صالح اولاد ول ورګي د چا دشمنی دی الله ته ول صلح وکي زمون کلی کې وجې سه بو پات شوی دی الله دې وته بخنو کی نور داسې مشران کوم پات شوی دی غیر چا پیر او د کلو کې سو کو پات شوی دی الله دې ټولو ته بخنو کی الله دې زمونږ استاد سره ټول استقامت نصیب کی الله دې موږ له خیر راکړي الله دې موږ ټول له شرونو او فتونو مصیبتونو نه بچ کی الله دې زمونږ استاد په ژوند کې خیر او برکت واچي سوره بیماران دی الله دې ټول له کور او شفا او ګرځي الله رحمک الحمدلله دعا هدا الله نه پرونو غوښت الله را باندې باران وکړو الله دې په موږ باندې د خیر او د رحمت باران دائم وساتي چې څنګه رامانی دا ظاهری بارانو کو موسم را د یخ کو دا سید الله په باندې باطینی رحمتونه راووري او الله دې موږ د شرونو فسادونو نه بچ کی الله زموږ او د دې ټولو خیر نصیب کی اللهم اصلح لنا شاننا في الامور كلها ولا